बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी होलिहान। नन چې زمونږ ټاپک دی نو هغه دی د 9th بایولوژي انټروډکشن ټو بایولوژي فست چپټر دی. نو په هغې کې چې نن ټاپک دی نو هغه دی د فایو کینډم. نن به موږ وایو فایو کینډم چې فایو کینډم دا کوم سیسټم دی، دا چا ډسکور کړی و، چا پروپوز کړی و او دا د دې امپورټنس څه دي او کوم دي، کوم فایو کینډم دي، د هغې نیم او هغه موږ وایو. نو د ټولو نه بیا موږ وایو چې د فایو کینډم سیسټم رابرټ ویټکر ان 1969 کلاسیفای ارګانیزم انټو فایو کینډمز. فسٹ ټایم چې کوم دی نو په 1969 کې رابرټ ویټکر چې کوم دی دا کلاسیفای کړی و ارګانیزم فایو ګروپس ته یا فایو کینډم ته. دیس از کالډ فایو کینډم سیسټم آف کلاسیفیکیشن. او د دې نوم ورکړو نیم ورکړو د فایو کینډم لا فایو کینډم سیسټم آف کلاسیفیکیشن. صحیح ده. دا فرست ټایم کړی رابرټ ویټکر په 1969 کې. صحیح ده. او دې ته نوم ویلی د نوم ورکړی فایو کینډم سیسټم آف کلاسیفیکیشن. دلته ما لیکل نه دی خو تاسو دې پیدا وایم چې د دې فایو کینډم پیدا څه وه. نو د دا ارګانیزم فایو کینډم ته کلاسیفای کول ولې د دې غټه پیدا دا وه چې د ده دا سوچ و چې څومره هم ارګانیزم دي په دې یونیورس کې، په دې کائنات کې، په دنیا کې، نو د دا سوچ و چې زه دا کله دا ارګانیزم فایو کینډم ته کلاسیفای کړم نو د دې سټډي چې کوم دا هغه به ایزي شي، د دې پہچان آیډنټیفیکیشن د دې سټډي چې کوم دا هغه به شي، هغه به اسانه شي. او الریډي موږ ته دا پته ده چې څومره اوس موږ دا کینډم سټډي کوو د ارګانیزم نو موږ ایزیلی چې کوم دی نو دا سټډي کولی شو، موږ پیژندی شو د ارګانیزم. نو د دې پیدا سره د کینډم پیدا دا ده د ارګانیزم چې کوم دی د کلاسیفیکیشن آف کینډم ته مین پیدا دا وه چې د ارګانیزم آیډنټیفیکیشن او د هغې ایزیلی سټډي چې کوم دی نو هغه موږ کولی شو. نو د فایو کینډم سیسټم په وجه باندې موږ نن چې کوم دی نو ارګانیزم په اسانه باندې سټډي کولی هم شو او پیژندی هم شو. ښه، 8 نمبر کینډم چې کوم دی نو هغه دی کینډم پروټریاټ. صحیح شوه. کینډم پروټریاټ یا ورته موږ وایو کینډم مونیرا. صحیح شوه. د دې دوه نومونه دي. دا څه شی دی د واچ دی کینډم مونیرا چې کوم دی all unicellular and microscopic organism include. یا ساتئ څومره هم چې یونیسلولر دي او مایکروسکوپیک دي. یونیسلولر ارګانیزم هغه ارګانیزم دي چې هغه which are made up only one cell چې هغه صرف د یو سیل نه جوړي، هغې ته موږ یونیسلولر ارګانیزم ویلی شو. نو څومره چې یونیسلولر ارګانیزم دي او مایکروسکوپیک دي، مایکروسکوپیک ارګانیزم هغه ارګانیزم دي which we cannot see with our naked eye without microscope. هغه ارګانیزم چې هغه موږ د مایکروسکوپ نه علاوه په عامو سترګو باندې نشو لیدی. نو یا ساتئ په کینډم مونیرا کې یونیسلولر کوم چې د یو سیل نه جوړ دي او کوم چې مایکروسکوپیک دي د مایکروسکوپ په ذریعه باندې موږ اینو هغه ارګانیزم په دې کې انټرلوډ دي. نیوکلیس اینډ آرګانیلز آر ایبسنټ. یا ساتئ په کینډم مونیرا کې کوم چې نیوکلیس دی، ټرو نیوکلیس دی، هغه او ارګانیل دي څنګه چې په نور ارګانیزم کې سیل ارګانیلز موجود دي نو هغه په دې کې نشته، ایبسنټ دي. صحیح ده. مطلب دا دی چې د نیوکلیر چې ممبرین دی نو هغه پکې نشته. صحیح ده. په چا کې؟ په کینډم مونیرا کې. سیلوال میډ اپ میورینو. سیلوال د څه نه جوړ دی؟ د دې کینډم مونیرا څومره هم چې ارګانیزم دي د دې سیلوال چې کوم دی موږ ویل چې سیلوال چې کوم دی اوټر موسټ لیر دی د چا د سم ارګانیزم چې هغه به پروټیکشن کوي د دغه ارګانیزم یا د دغه یونیسلولر سیل ارګانیزم کوم چې سیل دی د هغې پروټیکشن به کوي. صحیح شوه. د ایکسټرنل انوایرمنټ نه د پیتوجن نه د هغې به د هغې پروټیکشن کوي. نو یا ساتئ دا چې کوم سیلوال دی دا څه نه جوړ دی؟ دا جوړ دی د میورین نه. او میورین دا دی میورین آی تھنک چې کوم دی دا کاربوهایډریټس دي، پولی پیپټاید دي. صحیح ده. ها، اگزامپل څه شي دي؟ بیکټیریا
څومره هم چې بیکټیریا ده بیکټیریا مونږ ویلې مطلب چې دا مایکروسکوپیک ارګانیزم ده څه هارمفل هم دي او څه بینیفیشل هم دي انیوی هغه بیا بل لیکچر کې ان شاء الله بیکټیریا باندې تفصیل سره خبرې کوو خو دلته صرف اگزامپل یا ساتئ چې بیکټیریا او سایانو بیکټیریا چې کوم دی دا څه دي دا اگزامپل دی د مونیرا ټینډم مونیرا یا ساتئ بیکټیریا دا سایانو بیکټیریا چې کوم دی دا هم ټایپس اف بیکټیریا دی د بیکټیریا قسم دی صحیح ده او د بیکټیریا غټ کار دا دی چې دی به نایټروجن فکسیشن کوي په انوایرمنټ کې په خبره پوهیږي انیوی په دې به ان شاء الله بیا چې کوم دی نو په تفصیل سره لیکچر واخلو په بیکټیریا باندې د هغې ټایپس او د هغې کلاسیفیکیشن نو په دې به بیا ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې بیا خبرې کوو دا و ټینډم مونیرا اوس چې ټینډم دی نو هغه د ټینډم پروټیسټا صحیح شوه ټینډم پروټیسټا څه شی دی یوټریاټک ارګانیزم انکلوډ یوټریاټک ارګانیزم هغې ته وایي تاسو مه بروئ چې په دې کې بر کې پروټریاټک ارګانیزم دي ځکه ته پروټریاټ هم وایي صحیح ده پروټریاټک ارګانیزم هغه ارګانیزم دی چې په هغې کې ټرو نیوکلیس موجود نه وي اوس دلته چې کوم دی یوټریاټک دی یوټریاټک هغه ارګانیزم چې په هغې کې ټرو نیوکلیس موجود وي مثال دا شو د دې واضح مطلب دا شو چې نیوکلیر ممبرین چې کوم دی هغه پکې موجود وي پریزنټ وي په چا کې په ټینډم پروټیسټا کې small and difference with other eukaryotic organism یا ساتئ دا کوم چې پروټیسټا والا ارګانیزم دی دا هم یوټریاټک دی خو د نور یوټریاټک په نسبت باندې دا به سمال وي صحیح شوه او مختلف وي چې دا تاسو بیا پته چې دا سمال هم او مختلف هم د ټینډم پروټیسټا چې کوم ارګانیزم دی صحیح ده ها یوزولي لیو ان اکویټک هیبیټیټ د هیبیټیټ سره دا اوسېږي په کوم ځای کې په واټر کې لکه زیاتره یوزولي مین زیاتره چې کوم دی دا په اوبو کې 90% 95% تاسو هغه څه شي چې زیاتره د دې چې کوم هیبیټیټ دی نو هغه به څه شي په اوبو کې صحیح ده د دې اگزامپل څه دی ال جی مونږ پیژنو په دې اوبو چې کوم دی دا ګرین کلر مونږ تخکاري دا چې کوم دی ال جی او دا چا اگزامپل دی د پروټیسټا سلایم دا هم په اوبو کې موجود دي مورز اینڈ امیبا د دې بل اگزامپل هم چې پیرامیشیم هم د دې اگزامپل دی صحیح ده او پلازموډیم چې کوم دی کوم چې ملیریا ټراسټي نو هغه هم د دې ټینډم پروټیسټا اگزامپل دی صحیح ده ما لیکلي دي خو ځان ته یاد ساتئ پیرامیشیم او پلازموډیم چې کوم دی هغه هم د ټینډم پروټیسټا اگزامپل دی دا اوس ټینډم تل ټینډم چې کوم دی هغه د ټینډم پنجایي چې کوم دی چې یوټریاټک ارګانیزم دی دا هم یوټریاټک دی مطلب دا دی سمپل مطلب دا شو چې دای کې به هم نیوکلیس موجود وي ټرو نیوکلیس یا نیوکلیر ممبرین چې هغه پکې موجود وي ملټي سیلولر ارګانیزم یا ساتي دا ملټي سیلولر ارګانیزم دی ملټي سیلولر ارګانیزم مطلب دا دی چې دا ډیر شي سیل نه جوړي دا بر یونی سیلولر دا ملټي سیلولر ارګانیزم دی ملټي سیلولر ارګانیزم هغه ارګانیزم دی which made up two or more than two cell چې هغه د دوه یا د دوه زیات سیل نه جوړ شوی صحیح ده نو هغه ته مونږه ملټي سیلولر ویل شو نو دا یوټریاټک هم دي او ملټي سیلولر هم دي سیلوال چې کوم دی هغه څنګه جوړلی میډ اپ ټایټین د دې سیلوال چې کوم دی هغه ټایټین نه جوړلی بر سیلوال چې کوم دی هغه د میورین نه جوړو صحیح شوه د اټینډم پروټریاټ یا مونیرا او د دې چې کوم سیلوال دی هغه جوړلی د ټایټین نه صحیح ده ښه ټایټین په خپله چې کوم دی نو پولی سټرایډ دی صحیح ده پولی پیپټایډ کاربوهایډریټس دي هیټروټراپیک ارګانیزم یا ساتي دا هیټروټراپیک دي هیټروټراپیک هغه ارګانیزم دی چې هغه خپل خوراک په خپله نشي تیارولی هغې ته مونږ وایو هیټروټراپیک نو څومره هم چې دا د ټینډم پنجای دي نو دا هیټروټراپیک دي مطلب دا دی چې په دې کې کلوروپلاست نشته چې په چا کې کلوروپلاست نه وي نو په هغې کې به فوټوسنتھسس نه کړي چې چا کې فوټوسنتھسس نه کړي نو هغه خپل خوراک نشي تیارولی نو کوم چې دا ټینډم پنجای والا ارګانیزم دي په دې کې فوټوسنتھسس پروسس نه کړي نو دیټس از وای these all organism are heterotrophic دا چی دي دا heterotrophic دي په دې heterotrophic multicellular organism unicellular organism autotrophic prokaryotic eukaryotic په دې باندې ان شاء الله ما لیکچر هغه سره هغه پریزنټ سي تاسو ته شي دا ټول ما خو پوره ایکسپلین کړی دي ښه food store inside the body in the form of glycogen یا ساتي په
ټینډم پنجای چې کوم ارګانیزم دی نو هغه خپل فوډ چې کوم دی انسایډ څنګه سٹور کوي د پام اف ګلایکوجن د ګلایکوجن په پام کې به چې کوم دی نو دا سٹور کوي. صحیح ده. اگزامپل چې دی مشروم کوم د چې مونږ هریډه وایو ایسټ دا ایسټ کوم دی دا هم د دې اگزامپل خمیر چې ته مونږ وایو نو دا اگزامپل چا دی دا اگزامپل دی د ټینډم پنجای اگزامپل دی دا تل ټینډم اوس مونږ راځو پایپ ټینډم نمبر 4 ته. ټینډم پلانټیا سوټو ته پلانټ کې وایي سوټو ته پلانټ وایي سوټو ته پلانټیا وایي. صحیح ده. تاسو مختلف قسم پرونانسیشن کولی شئ نو د مونږ پرونانس ټو ټینډم پلانټیا یا ټینډم پلانټیا. صحیح ده. ټینډم پلانټیا څه شی دی ملټي سیلولر ارګانیزم څومره هم چې پلانټ دی زیاتره میجارټي پلانټ چې کوم دی نو هغه ملټي سیلولر دی مطلب دا شو چې دا ډېر شی سیل نه جوړ دی. صحیح ده. سیلوال از میډ اپ سیلولوز د دې سیلولوز نه جوړ دی دا سیلوال د دې جوړ دی د سیلولوز نه جوړ دی. صحیح ده. او ما تاسو ته لومبی وویل چې سیلوال چې کوم دی اوټر موسٹ لیر دی صحیح شوه د پلانټ یا د نور ارګانیزم چې هغه به پروټکشن کوي د پلانټس د پیتوجن نه د ایکسټرنل انوایرمنټ نه د ټمپریچر نه بلا شی مطلب څومره هم چې د پلانټ دی د پروټکشن به کوي. صحیح ده. ښه او جوړ سره دی د سیلولوز نه جوړ دی. سٹور فوډ ان د فارم اف سټارچ په دې کې به چې کوم دی نو فوډ سٹور کېږي سټارچ باندې لکه چې کله دو ټوم خوراک تیار کړي ټوم خوراک چې اضافي شي صحیح ده نو هغه به د څنګه سٹور کړي د څه په پام کې د سټارچ په پام کې. صحیح ده. اټوټرافیک ارګانیزم یا ساتي پلانټ چې کوم دی میجارټي پلانټ چې کوم دی نو دا اټوټرافیک دی آل هم ویلی شو خو که موږ آل نه وایو مطلب نو میجارټي څومره هم چې پلانټس دي نو هغه اټوټرافیک دی. اټوټرافیک هغه ارګانیزم دی چې هغه خپل خوراک په خپله تیارولی شي نو په پلانټ کې کلوروپلاست دی چې کلوروپلاست پکې شته اټس مین چې په دې کې به فوټوسینتھیسس کېږي چې فوټوسینتھیسس به کېږي نو دې مطلب دا شو چې دی به خپل خوراک په خپله تیاری ان د پریزنس اف سن لایټ. صحیح ده. نو دا څه دي دا هیټوټرافیک دي. مثال سمپل مینینګ دا شو چې دا چې کوم دی انډیپینډنټ دی دا به چا ډیپینډ نه کړي. صحیح شو د خوراک لپاره. ایکویټک اینډ لینډ یا ساتئ دا ایکویټک هم دی او لینډ هم دی څه مطلب دا کوم چې پلانټ یا ټینډم دی نو دی به په اوبو کې هم اوسېږي او دی به په ځمکه باندې هم اوسېږي. اگزامپل یې براسیکا دی. براسیکا چې کوم دی موږ چې د شړشم ووایو براسیکا ټمپسټ صحیح شوه. ملبري دی او فینس دی کوم نخترانه ده دنیا شی پلانټس دی موږ چې څومره هم پلانټس نو دا اگزامپل دی د چا د پلانټ یا اگزامپل دی. صحیح ده. نو دا ټینډم پلانټ یا ساتئ ټینډم پلانټ چې دا ډایورس ګروپ دی. ډایورس دا مطلب دا چې دا ډېر زیات خور شوی دی په دې یونیورسټي هر ځای کې موجود دی. صحیح ده. یو ډایورس ګروپ دی په دې ټول ټینډم کې ټینډم پلانټ چې دا یو ډایورس ګروپ دی ډېر غټ ګروپ دی. انیمل زوم دی خو د انیمل په نسبت باندې پلانټ چې کوم دی هغه بیا لږ سیوا دی. ښه اخري چې کوم ټینډم دی هغه څه دی ټینډم انیمیلیا. ټینډم انیمیلیا چې کوم دی دا چې دی ملټي سیلولر ارګانیزم. ملټي سیلولر ارګانیزم هغه ارګانیزم چې هغه خپل خوراک په خپله چې د ډېر سیل نه جوړي which made up many cell چې هغه د ډېر سیل نه جوړي هغې ته موږ ملټي سیلولر ارګانیزم وایو. نو انیمل چې کوم دي څومره هم چې ټینډم انیمیلیا دي نو هغه ملټي سیلولر دي. ښه هیټروټرافیک ان نیچر انیمل چې کوم دی نو ټول انیمل چې کوم دی نو هغه څه دي هغه هیټروټرافیک دي. ولې چې په دې کې کلوروپلاست نشته فوټوسینتھیسس پراسس په دې کې نه کېږي نو دی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی نو دیټ از وای آل انیمل آر هیټروټرافیک. دا آل ارګانیزم چې دا انیمل څه دي ټینډم انیمیلیا هیټروټرافیک دي خپل خوراک په خپله نشي تیارولی. من به ډیپینډ شو په چا باندې په پلانټ باندې من چې کوم دی خوراک چا نه اخلو د پلانټ نه اخلو. صحیح ده. ښه سیل ممبرین د ده چې کوم سیل ممبرین دی په انیمل کې سیل وال نشته د ده سیل ممبرین د څه نه جوړ دی د پروټین او لیپیډس نه. یا ساتئ سیل ممبرین باندې به انشاءالله په دغه چپټر کې موږ په تفصیل سره خبرې کوو چې سیل ممبرین چې کوم دی هغه جوړ دی د پروټین نه او د لیپیډ بای لیر نه او سمال کوانټیټي اف کاربوهایډریټ آلسو پاوند. خو دلته ما تاسو ته سمپل ډیټیل دی چې دا د پروټین او لیپیډ نه جوړ دی. صحیح ده. انشاءالله په سیل ممبرین کې بیا په تفصیل باندې وایو چې سیل ممبرین د څه نه جوړ دی د هغې فنکشن سره صحیح ده او په چا چا کې موجود وي. دومره یا ساتئ چې سیل ممبرین چې هغه چا نه جوړ دی د پروټین او د لیپیډس نه. صحیح ده. ښه فوډ سٹور ان د فارم اف ګلایکوجن دی به چا په پام کې د چا په پام کې به دی
فوډ سټور ته چې ریزرو فوډ دی هغه به د ګلایکوجن په پام کې چې کوم دی نو فوډ چې کوم دی هغه به سټور کړئ. اکویټک اینلینډ دا اکویټک ارګانیزم هم دي او لینډ هم دي، په اوبو کې هم اوسېږي او په وچه باندې هم اوسېږي. اگزامپل چې دي برډز، ټاو، هیومن څومره هم چې موږ ته د ارګانیزم په نظر راځي دا میمل صحیح د انیملزو لکه موږ هم په انیملز کې راځو صحیح شوه، موږ هم په ټینډم انیمیلیا کې راځو. موږ څومره هم چې د انیملز دي صحیح ده دا ټول چې کوم دی دا څه دي دا ټینډم انیمیلیا کې راځي. اوس ګورئ د ټینډم انیمیلیا چې کوم دی بیا 2 ټایپس تا 2 کلاسیفای کړی دی، یو دی ورټیبریټ او بل دی انورټیبریټ. ما تاسو سمپل دلته انټروډکشن لیکلی vertebrate those organism which have backbone in their body. هغه ارګانیزم چې د هغې په جسم کې د عمله اډوکې شاته چې کوم بیکبون دی دا موجود یا ورټیبرې صحیح شوه چې دا موجود وي نو دې ته موږ وایو ورټیبریټ او انورټیبریټ دوز ارګانیزم which have no backbone in their body. او هغه ارګانیزم چې د هغې په جسم کې بیکبون نه نو هغې ته موږ وایو انورټیبریټ صحیح ده. بیا ورټیبریټ ځانه چې کوم دی نو ډیوایډ شوي دي پکې ریپټایل، امفیبین صحیح شوه، میملزو، برډزو او کوم چې انورټیبریټ نو هغه هم دغه شي سلایم او مورزو انسیکټ صحیح شوه دې ټول ته بیا چې کوم دی نو هغه بیا ډیوایډ شوي دي. نو دا زموږ